د مردان ضلع نه 10 کیلومتره لري د بخشالي کلی دی چې اوس هم پکې په سلګونو کال وړاندې د بدمت زاړه آثار موندل شي. د لندن اکسفورد پوهنتون په خپل یو تحقیق کې ویلي دي چې د 3مې او 4مې صدې عیسوي کې د حساب د صفر هندسه هم په لومړي ځل په دې ځای کې کارول شوې وه. د مقام خور په غاړه په اوچته ډیری باندې پروت بخشالي کلی کې د بدمت د منونکو پخوانی د عبادت ځای په سلګونو کاله زړه تاریخي د بړونه د مقام خور په غاړه زړو آثارو کې د چمډیرې نه تر خور پورې د تګ را تګ د پاره د ځمکې دننه یو سورنګ هم شامل دی او مقامي اوسیدونکو وایي چې په سلګونو کال وړاندې د هغه وخت زنانو به په پرده کې د دې سورنګ په ذریعہ د ګودر نه اوبه وړلې. دا د بخشالي کلی هغه تنګي کوڅې او دکانونه دي چرته چې به د بدمت منونکو خپل کاروبار هم کولو. په بخشالي سیمه کې موجود سلکلن محمد نبی ډیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل وایي چې بخشالي ډیر زوړ تاریخ لري او څلور ځله وران شوی او بیا جوړ شوی دی. هر قسم بوټان پکې او سرم پکې او هر قسم لکه پخوانی اوزار او سامان پکې او اکثر یاد د ټیکري جوړو او دا چې کوم دی دا قیمتي کوو که نه او چې د بعضې سړي لکه معلومات دغه به وشو معلوم وشو او به ویسه او به یې دغه کول ښکاره کول به نه. د لندن د اکسفورد پوهنتون لخوا جاری شوی په یو بیان کې ویلي شوی دی چې په کال 1881 کې د متحده هندوستان د شمالي برخې بشخالینه د اویاو ټوکړو قلمي نسخه موندل شوی و او د کال 1902 نه دغه قلمي نسخه د لندن په بورډلیان لایبرری کې پرته ده. ماهرین دغه ورسته سیړنې ته ډیر په درنه سترګه ګوري او وایي چې دا د پښتني سیمې لپاره یو غټه د ویاړ خبره ده. په دې حق لا د زړو آثارو ماهر عثمان مردانوي وایي چې 100 کال وړاندې د دې خلکو دومره پوهه لرله چې د حساب دغه نظام یې جوړ کړی و. په زوړ دور کې شعر ریشم چې یادي چې باغی به د ریحمو ته تجارت کې هغه نسبت سره د نوم هغې ته پرېوته او په دې لارو باندې به دا دې نه سوات او د سوات نه بیا په بیشام او بیشام نه په دغه ریشم باندې به دا رابطې کې او چین ته بتلل او خلک بتلل راتلل په دې وجه باندې د حساب کتاب کولو دپاره انسو ضرورت دی او دغه خلکو کې دغه ګډ چې هغې دا شی جوړ کو. کله مو چې د عثمان مردانوي نه پوښتنه وکړه چې څنګه دومره مودې دپاره دغه قلمي نسخه خوندي پاتې شوې ده نو هغوی وویل نو هغه دور کې دوه څیزونه به استعمالېدل د لیک لوست دپاره. یو د ټولو نه اسان ذریعه دا کوډ اونې نه چې کوم پوستکي لرکو چې موږ ورته دنداسه وایو او په هغې باندې به لیک کېده کې د دې غټه فایده دا وه چې په دې باندې چینجي نه لګي. نو یو خو دا غټ استعمال شوی دی. دویم دا چې ساروي سرمن به هغې استعمال او د لیک لوست دپاره ځکه چې په سریبالول کې داسې سرمن ملاو شوی چې په هغې باندې زوړ لیک ملاو شوی دی. نو دا د بشخالي کلمي نسخه چې دا د انداسې په پوستکي باندې لیکل شوې ده او په دې وجه باندې د دې دونه ځکه چې دې چینجي تر اوسه پورې نه دی اغشتې. په سلګونو کاله زوړ دغه بخشالي کلی کې زاړه آثار ډیر کم په نظر راځي او په دغه ډیری باندې اوس مقامي اوسیدونکو خپل کورونه جوړ کړي دي. د همکار ارشد مومن او هاشم علي سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي مردان.